أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سورة بني اسرائیل چې په هغه کې درې خبرې هغه ذکر وي چې کوم خلق په دنیا کې دغه څلور کارونه کوي، الله جل شانه په دوی باندې عذاب په دنیا کې را لېږي. یو په هغې کې شرک مستمره و چې کوم خلق په شرک اخته وي، الله جل شانه په دغه خلقو په دنیا کې عذاب را لېږي. دویم هغه خلق چې هغه د توحید نه انکار کوي، الله جل شانه دغه خلقو باندې عذاب په دنیا کې را لېږي. نو داغی دعوه د صورت سرو سبحان الذی او بیا ورسره دلائل ول بیا د بنی اسرائیلو د دو عذابونو ذکرو او بیا رسته داغین ترغیب و قرآن تا او تخویفات ول بیا رسته داغین د دو خبرو ذکرو شو، د هدایت او د ضلالت، او بیا باغی پس رسته یو عام قانون ذکر کو. رسته داغین بیا دو قسم خلق ذکر کر، طالب د دنیا او طالب د آخرت، او بیا د آخرت د درجات او داغی ذکر وکړو. بیا ورپسې د دریو خبرو ذکر کو چې کم خلق په دنیا کې شرک نه کوي، احسان کوي او ظلم نه کوي، نو په دغه خلقو باندې عذاب نه راځي. او بیا د 39 آیته پورې دا 50 خبرې هغه جوړیږي چې باغې کې 11 اوامر او 14 نواهی، دا 50 جوړېدل. او د 50 کالو په عمر کې سړی نیکه جوړېدی شي. واقعا به موږ د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی و. نو دلته خبره ذکر د والدینو متعلق څه ذکر شوی، دلته اوس دا خبره ذکر کوي چې آداب د مور پلار په معاشره کې په ټولو کې جداواله او تفریقواله ځان لا هر سړی سوچ کې راوستل، هغه واحد یو ذریعه چې هغه موبایلو. نو دا په کور کې هم مداخلت، بچی د پلار نه جدا کول، ښځه د خاوند نه جدا کول، دغه شانتي دا ټول جداواله په معاشره کې نن یو واحد دغه څیزو. نو بیا دې حد ته خبر رسېدل وه چې ښځه او خاوند هم په دغه کې مصروفه، د یو بل سره په دغه باندې سیمې جدا کول. او بیا خلاصه کې اکثر کشران خپل مشران ته موږ ته بګی 10 چیز راواړه، دادا دادی ابي او موږ ته بګی دا راواړه. بهر حال بلکې چې سړی د خپل والدینو سره مشوره کوي، د هغوی نه مشوره اخلي، دا هم ادب دی. هغوی ته د عزت په نظر کتل، یو غلط خبره د هغوی سره شیر کول نه، او چې د هغوی دوستان
میلمانه وي د هغوی ښه عزت اکرام کول. دغه شانتې چې کله هغوی کمزوری عمر ته ورسي نو د هغوی سره ناسته کول، د هغوی د آدابو خیال ساتل، یو خبره کوي په درمیان کې د هغوی خبره نه کټ کول. یو عالم خبره کوله وي زموږ سره یو کس تللی شاګرد وی خبره کېده بس هغه سوال جواب کول. وی آخر دا یو مسلې تپوس وکړو داسې ګرانه مسله نو هغې استاد جواب ورکوي هغه یې دوسه پورې جواب مه ورکوو که تا ورکوو ته یې جواب ورکړه که نه. نو بعضې سړی هغه د خپل مشران نه مشر کېږي. دغه شانتې د خپل والدینو مخې ته بچي نه وهل ځکه په دې باندې هغوی تنګېږي وایي لکه دوی زموږ نه تنګ شي دي اوس وایي چې په څه وجه باندې دوی وځي او لرې شي، یا د هغوی مخې ته بچوت اواز باندې خبرې کول، د هغوی طرف ته خپې غځول، بلکې د هغوی ته ښه خبره کول، د هغوی ښه لباس. علما ذکر کوي چې د ټول نیک عمل او د ټول نه لوی عبادت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې یو سړی د خپل مور پلار داسې خدمت کې ولګي لکه د یو غلام په شکل او ځان ذلیله کی او ځان کمزوره او عاجزه کی. لکه زموږ په معاشره کې چې کوم خلک بهر ته تلي مثال د کپیل چې د هغه مخې ته روه څنګه لانجئ هلکه وایي که دا خبره کوي چې بس خروج لګئ کپالت لري کوي یو شل کوي بل شل کوي. یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی نیکی راته وښایه. نبی علیہ السلام وفرمیل خپل مور پلار ته ګوره دا نیکي ده او الله جل شانه به تعالی د حج او د عمرې ثواب درکوي په دې کتلو باندې. شیخ د شاپور رحمه الله هغه فرمیل ما حدیث وی چې کله دغه حدیث ته راغلم نو ما د خپل پلار مخ ته کتل وی زما پلار شکه شو ما ته زما بابا وی چې ته ما ته ولې ګورې بچې ما ورته چې بابا هسې ګورم څه شک خو نشته څه خبره نشته. وی تر دې چې بیا مې په دروازه په کړکۍ کې سوری وکړو او د کمرې نه مې د خپل والد محترم هغه مخ ته کتل کول چې ما د هغې باندې اجر او ثواب څه شي میلاو شي. دغه شانتې حدیث کې راځي چې د مور د خپو د لاندې سره هغه جنت دی. واقع به انشاءالله وایم او نیکی یو حدیث کې راځي او صحابي تپوس وکړو د الله رسوله چا سره نیکي وکړم؟ نبی علیہ السلام فرمایل مور. د چا سره خو کمې د مور درې پیرې د مور ذکر وروسته یې به څلورم پیر د پلار ځکه د مور مرتبه چوته ده ځکه په هغې باندې درې قسمه دورونه راځي او هغه تکالیف مشقتونه مور برداشت کوي او د دریو کسانو خیرې نه رد کېږي. حدیث کې راځي یو د مسافر دعا دا نه رد کېږي خیرې نه رد کېږي، دویم د مور پلار دعا او خیرې نه رد کېږي، دریم د مظلوم داغه دعا او خیرې نه رد کېږي. ایو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل چې د کومو خلکو مور او پلار ژوندي وي یا د دې دواړو نه یو موجود وي او د هغې دومره خدمت او تربیت ونه کړي چې په دغه خدمت او تربیت باندې دی جنت ته لاړ شي نو دا سړی دی هلاک شي. او دا خیری بیا په رمضان کې کړی وي بیا په جمعات کې کړی وي او جبریل امین پې امین ویلو. یو نبی علیہ السلام وفرمیل چې خلق به خپل والدین د کنزل کوي. صحابه وی د الله رسول داسې وخت به هم وي او وی چې کم خلق د بل مور پلار د کنزل کوي دا خبره د مور پلار ته راګرځي هغه خو پرېږده خو نن موږ د خپل مور پلار هغه خلق کنځي هغو ګریوانو ته لاسونه اچوي د هغو بېعزتیانې کوي هغوی ته ردې بدې وایي
نو دغه اولاد باره کې دوی به څه وایي چې موږ به سبا ښه ورځ به موږ تېره کړو چې چا څه کرل دي هغه یې بیا ریبل دي دا نه چې زه جوار کرم او غنم به ریبم چې چا خپل مور پلار ته کنزل کړي خپل مور پلار ګریوان ته لاس اچولی بس د دغه خلکو نه دا په دنیا کې پخوا به خلکو په آخرت کې وځي اوس په دنیا کې دغه خبر روانه ده هر سړي ته نور په شانتې روښانه ده یو تابعي دی جریج دی به مانځه باندې ولاړ مور ورته آواز وکړو چې کله ورته آواز وکړو یا جریج د جواب ورنکړو په دویمه پیره په درېیمه پیره وی الله دې په دنیا کې وشرمونو د بني اسرائیل واقعا نبی علیہ السلام نقل کوله نو یو زنانه و د هغې بچی پیدا شو خاونې نه یو سړي وله پیسې ورکړې وې ته له دغه جریج باندې تهمت ولګوه چې کله یې په جریج باندې تهمت ولګو نو خلک راغلل د هغه یو خنقاه و په هغې کې به عبادت کوو نو هغه هر څه ورته تس نس کړل تر دې چې پانسۍ ګاډ ته ورسېد چې کله هغې ته ورسېد نو الله دې موږ ټول وساتي هلته یو تپوس کې هلکه پړه دې څه ارمان شته که نشته هغه وی یو ارمان دی دا کم ماشوم چې پیدا شوی دی راولی که نه چې کله یې هغه راوستو هغه په اقرا وي د هغه په دې نوم کې ګوته ورکړه په دې خېټه کې هغه اقرار وکړو چې زما پلار پلانکې شپنکې دی بس ټول خلک را منډې کړي په جریج باندې چا ورته لاس کولول چا خپې ښکلول ویې ویستله موږ دا خنقار څه جوړو هغه وی دا ستاسو ګناه دی دا زما خپل ګناه دی ګناه دا ده چې ما ته مور خیرې کړې وي وی الله دې په دنیا کې وشرمو وی ما ته هغه خیرې قبول شوي نن زه په دنیا کې څه شوم هغه وشرمېدم ما ته هغه څیز راورسېد دغه شانتې موسی علیه الصلاة والسلام الله ته وی زما سره په جنت کې څوک دي نبی علیہ الله جل شانو فرمیل بیا تپوس الله جل شانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی نقل لري خامخا بس دې چې لاړ ویلته یو قصابی له اخو الله شو دا غسر به شپه تیره کې دا د پته ولګي چې دا څوک دی چې کله هغه قصابی خو الله هغه خپل غوښه ختم کړل هغه غوښه پاتې شو هغه غوښه راواغسته موسی علیه السلام ورته وی زه ستا سره ځم هغه وی زمون خو زیم ډېر لرې دی اول ته بیا زما لږ کار دی زه به هغې کوم بیا به ته تنګېږي هغه وی نه بس زه راسره ځم هغه وی راځه چې کله دی لاړ نو د موسی علیه السلام ته دلته بار ته انتظار کو زه راځم دی دنده لاړ دا غوښه یې په اور کې ښوده بس غوښه پخېده لاړ او په یو زانګو کې یو بوټۍ پرته و د هغې خدمت یې کوو سترګې پړې کړې خدمت هر څه یې وکړل پس د هغې نه هغه غوښه پخ شوي وه هغه شوروا یې راوړه هغې یې په خوله کې اچوله پس د هغې نه خدمت هر څه وکړل هغه ورته دعا وکړه کپړې یې ترې لرې کړې سارې دا خدمت وکړو هغې ورته دعا وکړو وی الله یې د بني اسرائیلو د پیغمبر سره په جنت کې یو ځای که چې کله دی راغی نو د موسی علیه السلام د قصابي نه تپوس وکړو دا څوک و دا څه چل کوو ته وی ما خو تا ته وي چې بار کښېنم بس هغې تا څنګه ولیدم او تا له څنګه ښکاره شو هغوی بس ما ولیدې ما وکتې ټوله خبره ورته ذکر کړه چې کله یې وکتل بس وی دي په اخره کې څه ووي هغه ورته وی دي قصابي په اخره کې ما دا ووي چې الله تعالی بني اسرائیلو د پیغمبر سره په جنت کې یو ځای کې وی جنت لرې دی الله زه ستا سره په دنیا کې یو ځای کړم د بني اسرائیلو پیغمبر زه ځای موسی علیه السلام الله دغه شانتی ابن سیرین رحمه الله ډېر یو لوی تابعی دی یو شاګرد په خوب کې ولید وی تاسو د مخ نه شپې څوارلسمې سپوږمۍ به شان رڼا خته هغه یې بلکل وی رښتیا وی هغې په الله مې د قسم مې چې داسې و هغه یې بېګا مې مطالعه کوله کتاب حدیث راغی لاړم د مور خپې مې چاپې کول شروع کړل وی دا خپله ګیره مې راواغسته د خپل له مور په دې خپو پورې مې ومږله وی بس حق خبره ټک په ټک ښکاره شي چې د مور د خپو د لاندې سره دا جنت دی عبدالله ابن عمر باره کې راځي په لاره باندې روان یو فقیر مسکین سړی په لار روان دی وی دی د هغه لارې نه کوشو سورلی نه او هغه فقیر مسکین خواته ودرېد د هغه په سر باندې خپل پګړی دار څه کېښودل چا تپوس وکړو وی دومره فقیر غریب مسکین سړي له تا دومره غټ ایوارډ دومره غټ څیز ولې ورکو
وی دا د عمر رضی الله تعالی عنہ زما د پلان مرګره زګه ما دا سود په د باندې وکړو دغه شانتی عبدالحق رحمه الله دا کوړه خټک بانیو هغه وی چې کله مور وفات شو هغه ډیر زیات جړل ډیر زیات پریشان و چا تاسو کوی تاسو موږ د ترغیب راکوي چې مجاړه او د تسلی راکوله هغه وی زه بدی نه جاړم وی جاړم بدی باندې چې دا کوم مدرسه چلیده دا د مور دعا دعا ما ته څه پته چې مدرسه اوس کم طرف ته زیاده خو مور دعاګانې بس باغې باندې راسس چلیدو وی زه اوس وایم چې آیا داسې نه چې د مور هغه شاته کم دعا سپورټ هغه نه ختم شو وی زه په دغه پورې جاړم او په دغه پورې زر ډیر زیات پریشان یم الله دغه شان دی بلې باندې ګڼ واقعات دي شاه عبدالعزیز رحمه الله بخپل تفسیر عزیزی کې لیکلی چې الله جل شانه د خپل ځان د عبادت نه وروسته د پلار د مور عبادت حکم وکړو په حقوق العباد کې النګ د انبیاء ذکر د نور څه ذکر ونه کو بلکې د اولیاء او اتقیاء ذکر ونه کو پس داغه نه دغه ذکر وکو د مور و پلار نو هغه یو څلور صفات داسې دي چې دا د بنده او د الله مشابه دي یو پای کې دا دی چې الله جل شانو د مخلوق په دې خدمت نستړی کیږي دغه شان د مور پلارم د بچي خدمت کوي تر بوډاوالی پورې ورسي او د مخلوق د بچي په خدمت نستړی منډه سره وړم چې بس دا بچو خو دا بچي پړې دا ماړی خدمت کوي بل نه غواړي دغه شان الله خو بل نه غواړي چې بای تر مې دومره وړو کوي دومره لوی شو دومره دادی وکړل سب ټیکس پیسې څه خو جمع کړه دغه شان مور پلارم چته نه ټیکس ځخو جمع کو کنه دي سی ویلی او دغه شان دی الله د خپل بنده صالح نیک عمل کامیاب غواړي نو دغه شان دی مور پلارم د خپل بچي دا نیک عمل صالح او نیک غواړي څنګه الله پیدائش کوي حقيقي پیدائش دا سوق کوي دا الله کوي مجازي پیدائش والا سوق دی مور پلار دی نور سوق پیدائش والا په دنیا کې نشتا او بیا حدیث کی راضی ابو داود کی روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسې صحابي راغې د بنو سلمہ قبیلینا چې وسړي مور پلار وفات چې داغې نه وروسته بر باندې څه حقونه دي نبی علیہ السلام فرمایل یو د هغه جنازه را چې سړی جنازه وکړي داغه دویم داغه د پاره استغفار سړی دعا غواړي دا غوي د پاره څنګه استاد لپاره په دنیا کې د کامیابی دعا غوښتي ته غوښتي د الله نه ته ورکړې ستاله کامیابی سوچ کړه او ستاله کامیابی فکر کو دغه شانتي د غوي د آخرت د لپاره سوچ فکر دعا غوښتل چې څنګه په دنیا کې کامیابی ستا غوښتله دغه شانتي توي ته د هغوی کامیابی وغواړي او درې مرته وی چې هغوی د چا سره وعده کړي چې هغه وعده پوره کول کاغوی لاړ شل د دنیا نه هغوی وعده سر تر رسول سلورم هغه چې استاد د پلار د مور تعلق د هغوی سره په کلی گاوند کې یو زنانه واستره مور خو بدتراتله د خپل لور خزه هغه ته تذکره کول چې د هغه خیال ساتل هغه راشي خو مهمان نوازی کول او عزت خیال ساتل او دغه شانتی د پلار دوستان پلار لیدل دغه اکرام عزت کول هغه ته دغه بسترګ باندې قتل او دغه شانتی پنځم چې د دوی د خدمت دا کول یو سړی هغه ځواني سخت خبرې وسر نه نرم خبرې وسره اکرام کول پنځم چې یو دوست راشي د پلار د مور ترور پوپو دا کور کې اکثر دی گاوند کې زنانو رشتہ دار مرګتیا یو گاوند سره بل گاوند سره بل گاوند سره نو دغه زنانو خیال ساتل دا شان د پلار د مرګرو خیال ساتل نبی علیہ السلام فرمایل قرآن کې الله پاک فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه
سلیم الله خان رحمه الله هغه په خپل په شرح د بخاری کې ذکر کړی دی چې د قضا 15 معنی قرآن کې ذکر شوی دي. نو فیصله دلته ما وقضا معنا سره فیصله وقضا ربک فیصله وکړه ستا رب الله تعبدو الا ایا چې بندگی مکوئ سوا د الله نه بل چا اے عبادت بد الله کې. سبحانك اللهم وبحمدك دغه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى التحيات لله والصلوات والطيبات. نو دغه شان دي د جبي او د قول عبادت د مال عبادت به خاص تعالی لري. ولك نصلي ونسجد دغه شان دي دعای قنوت کې هم چې موږ به عبادت د چا کو د الله وکاو د الله نه ما سوا د بل عبادت بنه کو د الله نه ما سوا بل چاته به आवाज نه کو د الله نه ما سوا د بل چا نه غوښتنه نه کو. هر څه کول والا یو د الله ذات ته داغه پشان دی بل څوک نشتا نه څوک نازول شتا نه څوک ورکول والا شتا بلکې یو ذات هغه چې هغه حقدار د بندګۍ دی داغه د عبادت هغه د سجده لګول دی. الا ایا هو بالوالدین احسان او د مور پلار سره احسان کول خیګړه کول یعنی د هغوی خیر خواهی لټول. اما یبلغن عندک الکبر کچری ورسیږي ستا بجن کې بوډاوالی ته احدهما یو د دې دواړو نه او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف نو مه وایه دوی ته اف قدرې. نو دلته پنځه خبرې به ذکر کوي. نو یو په هغې کې لفظ د اف دی چې مور پلار ته بده خبره مه کوه د تکلیف خبره ورته مه کوه چې د هغوی په ستا په خوله باندې اوف راشي چې هغوی بچي ولې ایسې چل وشو پړله باندې دې څه سوچ او څه فکر دی ووایه بچیا. نو داسې قسمه اوفونه په د هغوی مخې ته مه کوه. یا دویم مطلب دا علما ذکر کوي چې وس یو مور پلار یو کار کوي بچوی اوف دا دې څه وکړل دا دې څنګه وکړل نه د دې دا دواړه کارونه مه کوه. دریم د تکلیف کار مه کوه چې هغوی ته به تکلیف ورسي. یا داسې معنی مراد ده چې نفرت مه کوه په قول په عمل سره چې ته وړوکی وې ډوډۍ ته ناسته وه تا میچازي غول هر څه کول هغې په هغه لاس باندې پاکول او بیا راتلل ډوډۍ خوړه کوله. نن هغه لوی والي ته رسېدل د خولې نه یو خراج کې لاړ یا یې په ږیره باندې یا زنانه د جامې ته یو ښه سقا شوې نو وایي هلکه لرکه او دا څه ده د کور یې وشړه. نه د دوی به عزت کې د دوی به خیال ساتي ځکه تا ته تکلیف نو درکړی خپل تکلیف په ځان برداشت کړی او تا ته سہولت درکړی. نو دغه شانتې د دې هغه صحت د دې هغه هر څه دغې دور ته رسېدلي نو ته د هغې دپاره د صحت د هغې دپاره د خوشحالۍ کوشش کوه نه کې د هغې دپاره د تکلیف چې هغې د تکلیف ورسې. نه په عمل سره نفرت کوه چې دندې دې ترې وکړی چې داسې چلو شو او دا څه کوي او دا ولې یو. نه په قول سره نفرت کوه په ژبه سره ویل مه کوه چې دا سقا کاري ولې وکړو دا سقا لاړې ولې دوږي هر ټایم د اخراج کې دوږي نه بلکې تاله چې څومره خوشحالیانې درکړي دي او ته یې څومره خوشحاله کړی نن د هغه مور پلار وخت دی. ځکه چې کله دا مور پلار ځواناني نو بچې مور پلار ته خبره ګرځولی شي نشي ګرځولی. د دې نه مراد دا بوډاوالی ځکه ذکر کو چې بیا دا محتاجي شي هر څه به ستا په لاس کې کې او که نه کې خو که په ځوانۍ شوه نو په ځوانۍ کې طور ته یو خبره وکړه چې داسې د دم کې چې ټول عمر یاد ساتي. په ځوانۍ کې هغه بچي ته محتاج هغوی زه به خپلو مټو ګټم ته به کې چا راوستی او بیا ورته بدماشي وکړو چې داسې د دم کې چې هر یو هډوکی دی بیا اواز کوي داسې نه راپسته په ځوان او دا خبره اصل دا ده چې سړی کله کمزوری شي محتاج شي غریب دغه وخت کې په ځوانۍ کې خو بچی دی دغه وکړي بستره کټول وایي ځه بستره والی دی چې په کم طرف ځي ستا ته پکې چا راوسته وایي دا ما ګټل دا زما شیز دی او بیا چې د ولو د امن څخه مضبوط په لوړ وایي ډمبرې لوړ خو په ځوانۍ کې دا چل نه کوي خو چې کله بوډاوالی کمزوروالی راشي نو مراد دی دغه دی چې په دغې کې د هغې خدمت پکار دی د هغوی سره مینه محبت پکار ځوانۍ خو دا په خپله نو هغه
صحیح خبره نه د کار خبره کړې نو مطلب دا دی چې ته نفرت مه کوه د کپړو نه نفرت مه کوه نن خو موږ بس ایکشن کې به ګرځو بس 3000 او په دې به سپریالو به کور کې بیماره مور یا دغې بس هغې نه موږ نفرت کوو اکثر دا پلار مشري که نه یو ځای کې دی لږ ډاکټر یا داسې یو لږ معمولي غونده کې چرچه وي که نه معمولي نو دی سوی دا خو زموږ دیقان دی چېرته رادن نه شي دا څوک دی دا زموږ دیقان دی خپل پلار ته سوی دا دیقان دی زموږ بیا ولې په هغه باندې شرمیږي اجر راوړي او بیا تربیت درې کوو په هغې نه شرمېدو خو اوس ته چې ستا پلار دی په یو ځای کې محفل کې اکثر دا نن معاشري سوچ فکر دا دی چې کله مشر خپل پلار دا ویني که نه دا لکانو مخې ته یادې سي ځکه نن سبا خو دا ټوله معاشره بدله ده نو بیا د پلار د غلط نسبت دا وایي زموږ دیقان دی مړه زموږ په کوټه کې ناست دی خو بس دلته باسې راغلی زما تپوس لوی راغلی نو بیا خپل پلار نه څه جوړوي دیقان جوړوي ځکه چې هغه ته دا تعلیم ورکړلی تا تعلیم یافته جوړو تا ډاکټر او پروفیسر سوچ راغستی نو بیا هغه څه وایي د مړه دیقان راغلی دی څه سوال جواب به یې راوړي وایي بیا د خپل عملي مخې ته څه وایي څه سوال جواب به یې راوړي دیقان دی زموږ مړه زموږ په کوټه کې هلته اوسېږي نو بیا د پلار دغه حیثیت دی الله دې چې کوم موجود دی الله دې هغو ته داسې قسمه حرکاتو سکناتو نه وساتي ځکه کمزوري ډېره زیاته ده په هر انسان الله دې صحیح عمل توفیق راکړي موږ او تاسو نو مطلب دا چې ولا تقل لهما اف تاسو نفرت مه کوئ ما په قول سره او ما په فعل سره نه د هغوی په لویوالي په تکبر سره بلکې تاسو هغوی ته د تکلیف دا خبره مه کوئ ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما او زورونه مه کوئ دوی ته او وایي دوی ته قولا کریما وینا ادبناکه نو دوی ته تاسو لاس پہ موجود ہے ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائی چې لاس پہ مچوتا او شیخ د شافر رحمہ اللہ فرمایل وی چې کم سړی په دنیا کې په خپل مور والدینو باندې لاس چوت کو وی د دې انسان خاتمه په دنیا کې د ایمان نه بغیر د دنیا نه دی الله بوزي د الله جل شانه د ایمان دومره لوی مقام ذکر کړی دی چې د مور پلار باندې لاس چوت کو یو سړی خبره کوله وی یو بچی ولګېد پلار یې د شپې بستنه پورې ودړو ټوله شپه یې تړلی او د جمې شپه و سارې پرانستو نن د اولاد دغه سوچ دی او موږ خو سهار زه او ماسخوتن راځو بچو مې تعلیم ونه کو بچو مې اعلی ډګري حاصله نه کړه نو اوږو ته یې وخېدې چې بیا هغه اعلی ډګري حاصله کړي بیا چې راشي بیا د شپې بستنو پورې تړي نو دا ولې تربیت اصل مقصود تربیت چې انسان د دین هم وښایه دنیا ورته موږ دا نه وایو چې موږ د دین خلاف یو تعلیم ورله هم ورکړه دین ورته هم وښایه نو چې دواړه لارې باندې لاړ شو نو کامیاب بشي ذریعه به یې جوړه شي نه بس موږ خو یو څو خبرې ورته زده کړو او نور وایي زه ته خو پروفیسر یې ته خو صحیح ډېر مشر سړی که نه ستا نه مشوره اخلم نو بیا څه پرېږدي بیا هغه یو لیشي هغه راچوت کړي د ده نه مشوره اخلم چې څه وایي نو هغه بیا کله یو غر ته راپرېږدي او کله بل غر ته راپرېږدي بیا تندی کېږي خو هغه وخت یې صحیح تېري نو دلته څه وایي تاسو هغوی مه رټئ لاس په هغوی مه چوتوئ او چې کوم انسان داسې کوي په کتاب کې چېرته موږ نه خو دا شیخ د شابر رحمه الله یو عالم ذکر کړی مبتدی دوراني سي هغه دا قول درس کې کول چې کوم سړی د خپل مور پلار بې عزتي کوي به الله پاک د دنیا د ایمان نه بغیر بوزي الله دې موږ وساتي وقل لهما قولا کریما او دوی ته وینا ادبناکه نو د ادب خبرې ورته کوه په عزت په نرمه لهجه سره خبرې کوه ځکه چې کله کله مور پلار کمزوري شي که نه یو خبره بار بار کوي کله به یو خبره یو پیر به ناست دا سره به دا یو خبره یو پیر کړي خو بیا به ته کښېنې بیا به ورته بچې دا کار داسې شی و هلته لاړم چې داسې شی شو یو خبره پنځه پیرې کوي ته به پنځه پیرې دا خبره اورې هغې ته به خوشحالېږي نو د مور زړه به څه کېږي ښه به خوشحالېږي او نن سبا خو بس الله دې معافي وکړي چې کور ته راشي جو خاوند ګور ټوس چې غریب سهار راوځي دماغ کار پرېښودی بیا مور او نور څوک نه پېژني خو ډب به واخلي بیا هغه زموږ استاد الله دې وبخښي دا
شوکت سیمټ والا په جماعت کې مخامه هغه وی چرته به د ښځې د مور په یو بل کې کار نه ساتي ځکه وي دا ښځه مور سهار په کور کې یو ځای ناستي خو ته چې راشي دا له مسله جوړه کړي نو ته به هلته مور سره هم خفګان پیدا شي او دلته به دا ښځه سهار تللی د مور سره په ګډ کې ناستي ابۍ جدي سي او ابۍ جدي سي راکړه چې دا ستر دلته کمه چې بیا په یو پیاله چي باندې ابۍ هم راځي او ټوله مسله روانه خو چې ماښام ته راشي چې د هغې خوا ته ناستي سړی حق یې راکړي چې خدای دې چل وکړم ځکه هلته سهار خو بېګا خو تا د شپې ټول خوږونه ډک کړي خو چې ته سهار راغلې سهار کور کې شرمر وکړو او غوسه لاړې چې ماښام راغلې چې هغې بیا د ابۍ سره اله ابۍ دې خوا کښېنه جدا اوبه واخله چې د ابۍ سره دې وروره شري تاله وکړه د دواړه په خپل منځ کې یو ځای دا د وړو مثال اکثر دا واړه بار نه دي د یو بل سره شر وکړي چې دا پلارانې ګرم کېږي او زما بچې والو زما چې 2 منټه تېر شي بیا راوځي هلکه راځي چې ټکان کوو که نه ټکان نه کوو چې بیا به دغه ګیله به هغو شروع کړي خو هلته به د هغه مور پلار سره دغه یو بل سره به د هغو سره وشي اختلاف راشي جنګونه دا به جوړ شي نو موږ کې هم دغه سوچ نه شي چې هلکه ماشوم خو ماشوم دی خو نه پوهېږي دی خو نن دا سره شر کوي اوس 2 منټه پس سره بیا ملګری دی خو دغه تربیت ورکړه یو څه بیړه دو دا کار داسې مه کوه که تاسو کنځلګۍ مه کوه یو څه بیړه بل ورکړه نو هغه به پوه شي خو موږ چې زوی له معمولي خبرو کوو چې د هغه نه پلار تی ځي او د هغه واقع مې ورته تېر شي ابروز درس کې ویلو چې مور هم بیا د هغه نه تی ځي چې کله بیا وایي او څوک نشته به دې کور کې نو وایي زما ماګانو کور دې هم لرې دی وایي زه پړونه به راوالم سړي خو نشته جو هغه خاوند غریب مجبوره شي جو هغه راوځي بیا چې راوځي جو وایي تم نه وی په دی هم نه وی او په تا کې څه کوالټي ده او په تا کې څه چل دی ته مې چې د زلا سړی یم جو هغه غریب وایي چې دا ځمکه ګولاو شو زه به کې دنده لاړې خو چې دا خبرې نه وې نو د دې وجې نه ولا تنهرهما زورونه مه کوه دوی ته او دوی ته وینا ادبناکه ښایسته خبرې ښکلې خبرې د خوشحالۍ خبرې چې د هغوی من غټېږي دا نه چې تو ته داسې خبرې پکې ورمنډې چې دا مې داسې کړلي او دا مې تال داسې کړلي او بیا موږ څه کوو ځان ته د نیکوالي نسبت مې کوو نه عبادت ګزار یو موږ د جومات ګوټ هم موږ نیولی شپه ورځ پکې پراته یو موږ وایو موږ ډېر عبادت ګزار یو او موږ خو چې دا جلوه کوو په دې باندې څوک نه خلاصېږي اب جمعې ورځ بیان کې موږ دا خبره چې کوم سړی حرام خوري او بیا ځان عبادت ګزار دا سړی عبادت ګزار دی نه ګرځي الو به عبادت ګزار ګرځي چې د حرامو نه ځان ساتي د پردی نوړۍ نه ځان ساتي د ظلم نه کوي په خلکو باندې دلته طرف د ظلم کوو دلته موږ وایو موږ عبادت ګزار یو ښه موږ ډېر نیکان یو نو نیکان الله دې موږ ته ټول نیکان کړي موږ دا نه دا صفات چې دا ډېر ګران دي د معاشرې ژوند تېرول په معاشره کې او خپل ژوند صحیح کول ډېر زیات ګران دي الله دې د صحیح ژوند د تېرولو توفیق راکړي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه خایو واقبات شو بیان القرآن کې غالباً بیان القرآن کې ذکر شي دا وی چې کله یوسف علیه السلام خواله یعقوب علیه السلام راغی وی دی خپل پلار ته پانسید وی الله جل شانه وحی وکړ یوسف علیه السلام ته او قسم یې خوړی زما د بخپل عزت او زما د بخپل جلال قسم وي چې ستا په اولاد کې پیغمبر پیدا نه کوم الان کې پیغمبر ته الله دومره تنبیه را لګي او چې بیا ورته څوک ګریوان ته لاس اچوي نو الله به د ده په باره کې کومه فیصله کوي چې پیغمبر ته په خپل عزت په جلال مې د قسم وي چې ای زما پیغمبر ستا په اولاد کې به څوک پیدا نه کړم چې هغه خپل پلار یعقوب علیه السلام د پا نسېدو نو چې دومره لوی خبره کوي نو چې موت تاسې چې موت ته دا ډانډ رجي چقو نو موږ به خلاص شو تي موږ به پرې نه دي نو موږ خو بس ټول دغه ارامیتوبونه کوو پراډونه کوو 2 نمبري کوو دغه چل ول وایي مړه وره خړه کوه چل ول سره کوه بس ژوند به هم تېرېږي بس لږ ساعت لاسې هغه دغه لازه او نور چې څه دې خوښه هغه کوه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او کوزه کړه دوی ته وزرې د عجزۍ یعنی ښکته کړه دوی ته وزرې د عجزۍ مطلب دا دی چې ته خپل ځان ذلیله کا ځان بې عزته کا چې مور سوی بس آو تا ستا خبره ټیک ته پلار سوی ستا خبره صحیح ده نو چې تا خپل وزرې ښکته کړې د شفقت د وجې نه من الرحمه د وجې د شفقت نه د وجې د محبت نه یو خو دا دی چې موږ د په لاره باندې روان یو بس دادا دی که نه داجي خو دی او چې به خوله یې صرف درنه یا په معاشره کې ناست یو په یو ځای کې مقام ولورکو دادا خو داسې دی داجي خو داسې دی به چې په کور کې شي
وایي مړه دی به سبویګیا سي هر ټایم په زول لګیا یي دا کار سره نو دا نه د ریا د لاسه نه یا د بېغیرتوب د دلتوب د لاسه موږ د دغه دلتوب بېغیرتوب د لاسه په معاشره کې وایو مجلسونو کې دا خبرې دا دی او دا جي دی او دا زه داسې مړه داسې سپورټ کوم چې څوک بره وګوري او چې په کور کې شي د چپ پیالې ښځې ته وایي دی هر ټایم ټوخېږي مړه یو سپېمول ځان یې چېرته بل بر ور کره کښېني موږ ته څه وایي نو دا محبت او شفقت نه دی ګورې دا د بېغیرتوب د دلتوب وجه ده شفقت محبت دا دی چې ته خپل وزرې دا یو پېر نه لس پېرې دوکان کې ښځې ته یې پاکول دا خو زما پلار دی چېرته بوسم دا زما مور ده خو چې کله موږ ښځې له دومره تارټي ورکو چې هغه وګوت راوخی چې بیا هغه نه مور مني او نه پلار مني تا به څه ومني تا نه مني نو مور پلار خو لا ډېره لویه خبره ده نو چې کله تا لږ لاندې ساتلی بیا به ستا له مور هم قدر کوي د پلار به دې هم قدر کوي او ټول هغه نظام به روان الله به چلی خو څه نه څه په ځان کې هم لږ صفات پیدا کول غواړي که نه پښتو متل دی د یو لاسه ټق نه خېږي نو چې دواړه یو ځای کې ټق به کوي چې یو د لاس دا د قیامته پورې نیولی چې ټق به وکړي وبه کړي خو چې کله د ورسره بل یو ځای ګوالو به ټق کوي نو څه نه څه ته به هم لږ لاس خپله کوي چې ته هغې د طریقه معلومیږي که نه چې او دا خدمت په دې طریقه کول غواړي کله کله به ترغیب په کور کې چلی نو ترغیب خو زموږ ټول ختم شوی دی ځکه دا هر سړي سره خپل ملګری دی چې هغې په کور کې مصروفه کړی وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وای رب زما رحم وکړي په دوی باندې لکه څنګه چې زما پالنه کړې دوی په وړوکوالي کې نو دلته الله په دوی باندې رحم وکړي چې څنګه دوی په ما باندې رحم کړي نو دلته علما ذکر کړي دا کاب د تشبیه دپاره یا تعلیل دپاره دی یا تاکید دپاره دی تعلیل او تشبیه والا خبره رشت القرآن ذکر کړه او تاکید والا خبره دا بیان القرآن په حاشیه کې ذکر کړي ده نو د دې درې واړو مقصد دا دی ای الله دوی چې په ما باندې کوم رحم کړی په وړوکوالي کې زما تربیه الله ته به رحم وکړه یا دویمه خبره ذکر کړې ده الله ته به رحم وکړه دا تعلیل لپاره وجه دا چې دوی په ما په وړوکوالي رحم کړی الله ته به رحم وکړه او درېیم وجه ذکر کړل دا کاب د پاره کما دا کاب چې بګي دا د پاره د څه شو د تاکید شو الله چې کلک او پوخ رحم وکړي په دوی باندې لکه څنګه په وړوکوالي کې به ما باندې هغه رحم کړو مطلب دا وړوکوالی د چا نه خپل نه دی که نه د مور د پلار تربیت څنګه کړو ته کله سکول ته او کله مدرسې ته کله ته په یو غر کې پټې دی او کله بل کې راوستې کله یو کنده کې پټ کله بل کله سکول ته نه تلې او کله مدرسې ته دا لانجې د سره منډې تړلې او کله جامې او ماله بوټان او ماله نن سپینې او ماله نن دیسې او ماله نن ټوپۍ او ماله نن واسکټ نو دا دومره تاریخ چې ستا تېرې دا سړي نه بیا نه هېرېږي نو دغه شانتي الله ته داسې ګویا نه شه الله دغه شانتي پوخ او کلک رحم په دوی باندې وکړي ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب ستاسو خپوه دی په هغه څه چې په ستاسو په زړونو کې دي که ته د پاره د لالچ او د دې کې جوم الله یې او که نه په طریقه په اخلاص او په خلوص باندې لګوي الله هم په دې باندې سره پوهه دی ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا که تاسو په زړونو کې اخلاص من یقینا الله تعالی توبه کوونکی دی او غفور بخانه کوونکی دی چې کله ته الله ته په اخلاص باندې کې او ستا اخلاص عمل وي نو الله جل شانه به تعالی بیا توبې توفیق هم درکوي او الله به دي بخي هم نو الله دې موږ تاسو ټول ته د صحیح عمل توفیق راکړي او چې موږ کم د نبي علیه الصلاۃ والسلام اوصاف دي کم د نبي علیه الصلاۃ والسلام زندگی ده کم سنت طریقې د الله دې موږ په تاسو کې راولي موږ کمزوري یو ډېر عاجز یو ډېرې غلطیانې به مونږ کې کمزوري الله پاک دې دغه غلطیانو موږ ته معافي وکړي او الله دې موږ چې د چا مور پلار ژوندي دي الله دې صحیح خدمت توفیق راکړي او چې کم مړه دي الله پاک دې موږ د هغې د صحیح د دعاګانو توفیق راکړي چې موږ د هغوی لپاره توبه او استغفار د هغوی لپاره د صدقو توفیق دې الله راکړي چې موږ د هغوی لپاره د خپل د وس مطابق سنه صدقه وکړو او د هغوی لپاره سنه دعاګانې او استغفار وغواړو چې الله جل شانه د هغوی هغه جهان ښایسته کړي او که چې کوم په دنیا کې الله پاک د هغې د صحیح خدمت توفیق راکړي چې هغوی د دنیا نه ځي او یا موږ ځو چې په داسې حال کې لاړ شو چې هغه زموږ نه راځي او موږ د هغوی نه راضي یو او دنیا کې د الله د رضا کېدو یو لنډ مثال
چې کله سړی په دنیا کې وګوري کنه چې کم سړی نه مور پلار رضا او یو عالم ذکر کړي بس پوه چې د دې انسان نه الله راضي دی خو چې د چا نه مور پلار ناراضه او بس دې دا سوچ کې زمان الله ناراضه دی دا هغې لپاره د سوچ شروع کړي چې آیا د ژوند دنیا څنګه تېرېږي نو الله دې موږ ته ولله صحیح عمل توفیق راکړي سبا به انشاءالله بیا مونځ په 9 بجې درس به بیا شپږ نیمونه نن چونکې څه عذر د عذر په بنا باندې درس د وخت اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه